فاحفظ هذه المقدمة فإنها نافعة لك، لأن ما حررناه في هذه الرسالة خلاصة تقارير الأساتذة وما في المطولات، فاحفظها ولا تكن من الغافلين الممترين، والحمد لله رب العالمين. والشارح دا خبر ذکر کوي چې ما تا ته ګوره اخره کې مقدمه ذکر کړه چې هغه د ان او د ان فرق دغه یاده کا، او بل دا چې ټوله شمه دا یې مقدمه ده، د نحوي مقدمه ده، دا صحیح یاده کا او ځان ته صحیح پوهه کا. دا ستا لپاره نفعمنده ده، سره نفعمنده ده. وجه دا ده که نه چې شمه کې بعضې څه خبرې دي چې هغه نورو کتابونو کې نشته. ځکه نشته چې ما دا کومې خبرې دي کې لیکلي دي دا د استادانو د تقریرونو خلاصه ده. څه ده؟ خلاصه ده. نو چې خلاصې ده نو هغه نورو کتابونو کې نه میلاوېږي. او بعضې هغه خبرې دي چې هغه متولاتو کې دي، اوږد کتابونو کې دي. د نحو چې کوم فتاوي دي ښه شو غټ کتابونه هغو نه ما راغوستي دي. نو فتاوو کې مې خبره پیدا کول ګران وي. په اخره زمانه کې خلکو موبایل ته کار ویلی دی، ښه شوې. نو دا شمه سمه یاده که، ځان پرې پوهه که، نو تا لپاره فایدهمنده ده. ګورئ فاحفظ ته حفظ که هذه المقدمة دا مقدمه. نو ګوره اخره کې شارح چې دی ګوره فاحفظ صيغه د امر حاضر مذکر ده که مؤنث ده؟ لکه دا صيغه د مذکر ده، ښه د سړو دپاره راځي، د ښځې خو نه ده که نه. نو ګوره د یستو کار ویل پکار چې فاحفظي ته یاد که ښځې نه، ښځو کار نه دی. ښځې د خپل کور کې چې ته چای مې دې پخوي، وریجې پولاو دې پخوي، جومات ته یې رالېږي، دا سړو کار دی. فاحفظ ته یاد که ای طالب العلم ای سړیه هذه المقدمة دا مقدمه. ولې فإنها نافعة لك، د خپلې مقدمې او د شمې صفت یې وکړو تشویقا وترغیبا للطلاب او بل تحديث بالنعمت. فإنها نافعة لك ځکه دا نفع درکوونکې ده او نافعه ده لك تا ته. ولې لأن ما حررناه ځکه چې موږ کوم شی ولیکو في هذه الرسالة په دې رساله کې دا چې و خلاصة تقارير الأساتذة، دا خلاصه او نچوړ د تقریرونو د استادانو وما او د هغه شي خلاصه وه په المطولات چې هغه په اوږدو کتابونو کې وه. نو فاحفظها دا مقدمه ته حفظ کو، یاد یې که. ولا تکن او ته مه کېږه من الغافلین د غافله خلکو نه چې غافل ګوری نه شي، الممترین د شک کوونکو نه، شکونه مه کوي، دا نه منافق مه جوړوي، شک مه کوئ. والحمد لله رب العالمین او الله پاک له حمد دی او حمد دی او ثنا صفات کامله ثابت دي لله خاص الله تعالی لره رب العالمین چې رب د ټول مخلوقات دی. والحمد لله رب العالمین. خدای شکر ویسته. مبارک شه. اللهم صل علی